په دې لار باندې چې به جي تنګي ته تلې نو په دې ځای کې به یو بورډ لګېدلی و سیال کور. په دې زمونږ د کور د دې حجرې په ګیټ باندې به لیکلي و سیال کور. هغې نه د طاهر خان قلعه جوړه کړه چې یو سړی د پلار نوم نه مني، ابه رور سو مني ابه خور سو مني، او بیا به د رور او د خور حق سو مني. د اوس نه د 100 کاله پس هم چې کم دې ته نه جوړېږي چې یاره دې د رور او د خور حق ومني. ما په عدالت ګټلې ده، په عدالت مې راګرځولې ده. د هغې ډیګري پرته ده، د سینیر سیول جج تنګي ډیګري، د هغې په روح باندې ما پسې انتقال شوی دی د ملکیت د خانقاش نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمت خان، زه ناصر خان ولد راحت سیال خان خبرې کوم. د پرنس کانفرنس ما دې بابت کې راوغوښته چې زما د ورور ډېر زیات پرنس کانفرنس یې وکړی او دې بار بار لکه زه به دا ووایم چې ډېر غلط بیانۍ نه کار اخلي. څومره خبرې چې دي ټوله غلط بیاني ده. د هغې وضاحت به ورته زه نن په دې کې کلیر کړم انشاءالله. خبره دا ده جي دی وایي چې دلته کې زما دومره جایداد دی، زما دومره. زه دا خبره کوم چې د ده دومره شو نو دا مونږ رونه خویندې پکې نور دا 4 خویندې او یو ورور دا چېرته لاړله. ځکه چې زمونږ چې کم دلته کې د پلار وراثت دی هغه لا په ځای پروت دی. په هغې کې نه خویندو خرڅ کړی دی نه بل چا. د الریډي چې کم دی په دې کې سر کې په غني باندې مې یو 2 کناله ځای خرڅ کړی دی. د هغې نه باوجود دی بیا وایي چې زما 55 کنال او 55 کنال د ده نه کمیږي. دی پکې خرڅ هم کوي، دی پکې پرېښودل هم کوي، د ده پکې کور هم دی او د هغې نه باوجود هم دا 55 کنال نه کمیږي. او ما چې کومه د 2 ترونو د یو ترور نه بیه کړې ده نو هغې کې دی ما ته وایي چې یاره ته ماله په هغې کې میسه راکړه. د پلار وراثت د سره دی نه مني. نو موږ دا سوال دته کوو چې ته دا ثابته کړه چې یاره دا رونه خویندې زما نه دي، د دې راحت سیال بچي نه دي. نو موږ به دا شی درته په هسې خوشي پرېږدو. دې چې ځای خرڅ کړه په غني باندې نو دې کې هېڅ چا نه ما نه خویندو هېڅ چا هېڅ مداخلت ونه کړ. دې او چې کله ما خرڅ وکړ، ما په داود خرڅ وکړ، داود په دې کسانو باندې خرڅ وکړ نو دې راځي خپل قسم حربې استعمالي د دې د هړپ کولو چې دام زه هړپ کړم. نو دی وی چېرې زه تنبو والم او دا کور اجرم پرېږدم او لاړ شم چېرته په تنبو کې کښېنم. نو زه درته وایم چې ته تنبو ماله مونږ له تنبو واله چې مونږ لاړ شو چېرته په تنبو کې کښېنو، ځکه چې مونږ د دې مور پلار اولاد نه وي، صرف دا یو دې وګوري او دې خلکو ته دا ووایي او مونږ ته دا ثابته کړي چې تاسو د دې مور پلار بچي نه یې. نو بس ټیک ده، خویندې به یې ورته پرېږدي او مونږ به یې ورته پرېږدو. دا خو جي دا وضاحت کول غواړم چې دا د وخت سره نه لکه اوسه پورې دا الفاظ ما د بابت کې نه استعمالول، خو دا زیاتې خور دی. د زما په بابت کې هر ځای کې چې کم دی زما نوم غلط استعمالول او دا دی او پلان کې دی او ډینګرې دی. زما مشر دی، زما ورور دی. زه دته اوس هم وایم چې راځه کښېنه د پلار په وراثت کې چې د څه کېږي په 2 سترګو به یې درته جدا کړو، ښه په رضا سلا به یې درله درکړو او موږ له زموږ شی راکړه. نه ستا نه الو مه زموږ نه اله. که ته راځې او زما بچي خوارې او زما د بچو په حلق کې ګوتې منډې، بس صرف دا یو ټکې کوم چې ثابته کړه چې یاره دا ناصر او د ده دا خویندې دا د راحت سیال بچي نه دي، موږ به تا ته هر څه پرېږدو. بلکل جي ما چې کومه ځمکه خرڅه کړې د هغې انتقال د هغې سرکاري تقسیم چې کوم شوی دی د هغې چې کوم دی قبضه جي دا تقریبا زما د والد صاحب د مرګ نه وروستو دې غونډه قبضه ما پسې را روانه. زما والد صاحب په 97 کې وفات شوی دی، 98 کې. د هغې نه دې خواته دا غونډه قبضه ما پسې را روانه ده. دې کې چې کوم کرایداران دي دا زما دي. په دې کې چې کوم انکوایري شوې ده هغه انکوایري په رو باندې دا ثابته شوې ده چې دا قبضه، دا ځای، دا انتقال، دا ملکیت دا زما دی. دا خو دې زورور دی چې دې لاړ شي کله د ملیشیا نوم استعمالي، کله د چای نوم استعمالي، کله وی پلانکې دی، کله وی ډینګرې دی. هغه نومونه زه نه علم.
د دغه نمونه استعمالي او هغه په اپروچ باندې د چې کم دی راځي او زه په ځای باندې لکه هغه نمونه په استعمال باندې زمونږ زیات تر ځایونو باندې دی مطلب دی چې دا کوشش کوي چې دا زه هړ اپ کم دی راځي اف آی آر دی کوي په دې باندې هم کړی دي په ما باندې هم کړی دي ایسا نه بیسا په داود باندې کړی دي بار بار راځي یو ځل نه بار بار د کړی دي په خپل وطن کې مسافر يم د لاسه په خپل وطن کې د کلی نه د زه ویستې ما او زه کله یو ځای او کله بل ځای د لاسه ملیشیا ته لاړم ځان له مې مزدوري کوله ښځه بچي مې ځان سره بوتلل مزدورۍ له لاړم چې یاره دلته کې دا څه لږ ډېر د پلار نیکه جایداد دی دا به راته پاتې شي او چې کومه مې بیه کړې دا به راته پاتې شي نو هغه بیه خو څه کې هغه د پلار نیکه په جایداد کې چې کوم دی ما نه مني بارمل ته لاړم مې چې زه به ځان له مزدوري کوم دی راغی دلته کې مطلب دی چې داسې کړي دي هغه د غونډې علاقې ته پته ده او زه بیا د پولیس او د ټول د سیستم ته وایم حکومت ته وایم چې د داسې سړي د مخنیوي وشي چې دی ځان ته زورور وي او زورورتیا کوي په هر ځای کې راځي په مظلومانو باندې چې کم دی ظلم کوي که زما په خولې د چا یقین نه راځي را دي شي په علاقه کې د تپوسو کې ما چې کوم خلکو له دا ځای نه په کرایه ورکړي هغه خلک به ته تنګول بیا چې مې خرڅ کړل په دې کسانو مې خرڅ کړل دی پوزې له روستې دي سهار او ماښام راځه کله ډزې کوه کله څه کوه پرچې په د پاسه ور په خپل مال باندې نو خبره دا کو جی زما حکومت ته او د پولیس ته د ټولو ته دا اپیل دی چې د دې سړي مخنیوي کې زمانه واړوي نور را سره دې څه چل کی ما خو مخکې مې چیرې دې دا خبره کوي چې ما تنبو کې کینم او دا کور وجرم پرېدم نو زه مې چې مونږ له تنبوان وایلی او بدغه ته کې ولکه چرته چنګانیانو کې نو ځکه چې مونږ د رات خان بچی نیو صرف دا یو زوی دی نو مهرباني دی شي او د دې سړي د دې تپوس دی شي خبره ده چې دې نه رور مني نه خور مني د مور پلار د مرګ نه وروسته چې کوم د کم سیستم روان کړی دی صرف ځان مني چې واحد زیمه داسې چې دی دا زما دي مخبره ده راتنګه کړه سیال کور د ختم که په دې لار باندې چې بجي تنګي تتلی نو په دې ځای کې به یو بورډ لګېدلی سیال کور په دې زمونږ د کور د دیوجري په ګیټ باندې به لیکلي سیال کور هغې نه د طاهر خان قلعه جوړه کړه چې یو سړی د پلار نوم نه مني ابه رور سو مني ابه خور سو مني او بیا به د رور او د خور حق سو مني د اوس نه د سل کاله پس هم چې کم دی ته نه جوړېږي چې یاره د رور او د خور حق ومني د ځان له دا دنیا ګډه وډه کړې د آخرت هم ځان له خرابوي زه درته دا سوال کوم چې دا هر څه پاتې دي دا بل ورځ په پرنس کانفرنس کې ویلي دي چې دا هرس په مخه کړی دی زه هرس نیم په مخه کړی زه خپل حق باندې ځان هم وجدم خپل حق چاته نه پرېږدم او د خپلو بچو د پلار په وراثت کې مې لا پاتې ده د هغې خو به حساب کتاب د هغې کېږي او د هغې څه حساب کتاب دی چې وراثت وشي ما پسې سره لاړه به ما پسې راشي چې خویندو پسې لاړه خویندو پسې به لاړه شي ده پسې چې کومه لاړه به ده پسې لاړه شي او کدی چیرې وی چې یاره زما ښځې پسې دونه او زما ښځې پسې دونه خو زما ښځې پسې هم ده بل دی کې چې دا کومه ځمکه ما خرڅه کړې دا ما بیه کړې ده دا ما د دوو ترونو د یو ترور نه چې کم دی دا ما بیه کړې ده هغې خرڅه کړې وه ما په عدالت ګټلې ده په عدالت مې راګرځولې ده د هغې ډیګري پرته ده د سینیر سیول جج تنګي ډیګري د هغې په رو باندې ما پسې انتقال شوی دی د ملکیت د خانقاش نه ځکه چې د رحمت خان 3 زامن او یوه لور وه دا چې په هغې باندې تقسیم شي نو په هغې کې چې د 2 زامنو 85 کنال دی 96 کنال په حساب باندې لګیا دی زه د 96 کنال خبره نه کوم زه د موقع خبره کوم چې موقع 85 کنال ده په 85 کنال کې چې بیا د رحمت خان 3 زامن او یو لور باندې دا وراثت تاسو تقسیم کې په هغې کې بیا د 2 زامن او د یوې لور نه ما بیه کړې ده په عدالت ډیګري ده ما سره
نو په هغې کې چې د پلار کم پاتې کېږي نو حقه د پلار په مال کې د ده چې کومه حصه ده ادې دی ویلي او چې زما کومه حصه ده او زمونږ د خویندو کومه حصه ده ادې مونږ ته راکړي. او زه دا خبره کوم چې یاره مهرباني دې وشي زه دې حکومت ته دا خواست کوم چې زمونږ دا تورسري دي دې ته دې د دې حق ورکړی شي ما چې کوم حق دی مال دې زما حق راکړی شي. خویندو ته په دې کې دوټ هم نه ده میلاو بیخي څه نه دي میلاو هېڅ شی نه دی میلاو. د چې کوم دی هر څه هړپ کړي دي او د په خپله خولې باندې دا خبره کړې وه چې زه به د رونو خویندو له برابر حصه ورکوم او نن د هغې خبرې نه دی منکر دی نه ورکوي. هره شپه دی راځي ډزې کوي دغلته کې دی وی چې دا دی هغه دی خو زما هلته کې یو زیات نه زیات 2 کسان ناست دي چوکیداران چې هغې دغلته کې زما دا کم کرایدارانو نو هغه څوکۍ له باغي ناستو نو دی پې کله کاڼي راغورځوه د شپې کله ورته بیټری وخه او کسان یې ساتلي دي او دغه کسان چې کوم دي نو اوس ما ته پته نه کېږي چې د کوم ځای نه راوستي دي دا ټوپکې ورله د کوم ځای نه را پیدا کړي دي خو دی صرف په دغه لالچ باندې راوستي دي دغه وینا ورته دی کوي چې زه هم ملیشیا ته بوځم. نو زه حکومت ته بیا دا سوال کوم چې د دې تاسو مخنیوه وکړئ ځکه چې دی کې دا سبا لکه څه کیجوالټي وشوه یا مطلب دی مرګ جوړله پکې وشوه نو دا خبره چې د دې به بیا څوک ذمهواري دا بل رقم چې کم دی دغلته کې دا د چې کوم حرکت کړی دی چې په پمپ باندې مرسا ډزې کوه بیا هلته کې هغه غریبانان هغه د پیپونو والا دي په هغې باندې مرسا ډزې کړي دي قدرت بچ کړي دي دا به پوره نه وه خو ده پې خپل وس کړی دی ده او د ده کسانو پې ښه خپل وس کړی دی ښه رسا ډزې کړي دي او د کلي والا سره هغې چې کومه خبره کوي زه بالکل هغې سره متفق یم چې یاره دا خو لار ده کلي دی علاقه ده وطن دی او دی روزانه را پاسه او دلته کې مطلب دی چې یو ایجنسۍ کې هم نن سبا داسې نه کېږي په غیرو کې هم نه کېږي او دی دغلته کې را پاسي او مطلب دا دی به سترګې پټې کړي او جاجرې ورخېجولي او ډزه ډوزه دا بې ګناه خلک به هم پکې مړه کړي نو د دې به سبا څوک ذمهواري مونږ به بیا په دې جایداد باندې زه به څوک یم او دی به پې څوک کړي نو که ده ته په دغه باندې ټیک وي دی وي چې یاره زه ټیک یم کوي دې ډزې چې څه یې خوښه یې هغه دې کوي خو زما حکومت ته دا خواست دی چې د ده مخنیوه وکړي د ده خو به خوښه وي خو زمونږ دا خوښه نه ده او د دې علاقې هم دا خوښه نه ده چې دی دا کم حرکتونه کوي او د هغه خو څه دي د ملیشیا نیشنلټي د هر ځای کې نیغه کوي بل ورځ به دلته کې کسان وولي او ملیشیا ته به وتښتي. مطالبه زما د دې موجوده حکومت نم ده د ډي پي او پولیس نم ده تنګین تاڼې نم ده د ډي سپي نم ده سوال ورته کوم زه خو بار وایم چې سوال ورته کوم مینت ورته کوو چېرې د دې خبرې دی دوی خیر د انکوایري وکړي که چېرې زه په ناحقه ماله دې سزا راکړي او که دې په ناحقه دی نو دې دې منې کړي د ده دې مخنیوه وکړي سبا له پکې بې ګناه خلک دی خوب کړي او نور به مونږ سره دې څوک مونږ خو زه بیا دا خبره کوم چېرې په خپل وطن کې مسافر یم د ده د لاسه ځکه چې دی هېڅ هم نه مني. والسلام.